Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th Biology, Chapter number 3 and Lecture number 11. Today's topic is reflex action. Students, د دینه کم previous lectures چې شوي دي په هغې کې بار بار تاسو ته خبره کیږي چې زموږ سره reflex action او reflex action. reflex action څه شی دی؟ نو تاسو ته په دې previous lectures کې خبره وشوه stimulus. stimulus څه ته وایي؟ any change in the environment. external or internal دې ته stimulus وایي. صحیح. اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو stimulus دی، stimulus change راغی په environment کې او باډي دغه stimulus ته response چې دی شو کوي. صحیح. خو بعضې response چې هغه زموږ سره slowly او بعضې response چې هغه زموږ سره ډېر زیات quickly. صحیح. نو د باډي زموږ سره چې کله دا یو stimulus ته involuntary, automatic, quick او fixed response شو کوي. صحیح. نو د باډي دغه response ته څه وایي؟ دې ته وایي reflex action. definition ما تاسو ته لیکلی. what is reflex action? reflex action is an automatic, immediate, quick, involuntary and fixed response of the body to a stimulus is known as reflex action. زمو سره د یو باډي یو stimulus ته automatic دغه شانتي immediate, quick, involuntary او fixed response شو کول. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي stimulus. دا reflex action چې دی دا څوک کنټرول کوي؟ کنټرولینګ سنټرز به یې څه صحیح؟ نو زموږ سره په هیډ ریجن کې چې کم reflex actions کیږي یا reflexes کیږي they are under the control of brain یا they are controlled by brain. صحیح. زموږ سره په هیډ ریجن کې چې کم reflexes دي هغه څوک کنټرول کوي؟ هغه برین کنټرول کوي. بلو هیډ ریجن یا بلو نیک ریجن چې کم زموږ سره reflexes دي هغه څوک کنټرول کوي؟ هغه سپاینل کارډ کنټرول کوي. صحیح شو. اوس زموږ سره reflex arc څه ته وایي؟ reflex arc موږ وایو زموږ سره the pathway of nerve impulse which completes a reflex action. چې کله زموږ سره یو reflex action complete کیږي او reflex action کیږي nerve impulse چې کم pathway فالو کوي دغه pathway ته څه وایي؟ دې ته وایي reflex arc. اوس دا reflex action څنګه کار کوي؟ صحیح. نو په reflex action کې زموږ سره یو څو structures چې دی هغه involve دي. صحیح. تاسو ته په ډیټیل سره په دې مخکې lectures کې شوي دي. صحیح. یو زموږ سره دی receptors، بل زموږ سره دی sensory neuron، بل زموږ سره دی associative neuron، بل زموږ سره دی motor neuron، بل زموږ سره دی effectors. صحیح. examples ته وګورئ. example زموږ سره راځي retract of hand while touching a hot object. صحیح. for example زموږ سره دا فار ایگزامپل یو هاټ آبجیکټ دی. صحیح ده. یو کس دی فار ایگزامپل زموږ سره پخلی کوي سپخی. صحیح ده. او ناڅاپه د ده لاس چې دی صحیح د ده هینډ د ده لاس چې دی هغه د دې هاټ آبجیکټ سره ګرم سیز سره د ده لاس چې دی هغه ولګېدو. یا فار ایگزامپل یو ماشومه ده هغه فار ایگزامپل کپړې ګنډي. صحیح. او د دې د فنګر سره فار ایگزامپل نیډل چې دی هغه ټچ شو. صحیح شو. نو اوس چینج راغی په انوایرمنټ کې سټیمولس شو. نو چې کله هاټ آبجیکټ د لاس سره ولګي یا فار ایگزامپل یو نیډل چې دی هغه د لاس سره ولګي یا فار ایگزامپل څوک په لاره باندې رواني په لاس کې یا دغه شانتې په خپه کې یا فار ایگزامپل غنه لاړه شي یا فار ایگزامپل ستن لاړه شي. صحیح. یا فار ایگزامپل میخ لاړ شي یا فار ایگزامپل یو کس رواني خپې سره یې څه څیز ولګي نو څه چل کیږي؟ که فار ایگزامپل د هاټ آبجیکټ سره یې لاس لګېدلی نو دی لاس څه کي واپس راکاږي. یا فار ایگزامپل د ګوتې سره یې ستن ولګي نو ګوته چې دا واپس څه کي ډایرکټ راکاږي. دغه زموږ سره reflex action دی چې stimulus په environment کې راغی او باډي هغې ته immediate او quick involuntary fixed response چې دی هغه شو کو. صحیح. اوس دا reflex action څنګه کار کوي دا درته کلیر کومه یا reflex arc چې دی هغه زموږ سره څنګه کیږي. فار ایگزامپل دا هاټ آبجیکټ دا ایگزامپل به ته موږ لږ ایکسپلین کو. صحیح. د هینډ سره فار ایگزامپل هاټ آبجیکټ ولګېدو. صحیح ده.
نو دلته زموږ سره څه دي؟ دلته زموږ سره دي ریسپټرز. څه دي؟ ریسپټرز. هغه ریسپټرز چې دي هغه زموږ سره څه شو؟ هغه اکټیویټ شو. اکټیویټ مطلب دا دی سټیمولس چې دی دی ریسیو کو. ریسپټرز ما تاسو ته ویلي د باډي هغه ارګنز ته وایي کوم چې زموږ سره د انوایرمنټ نه سټیمولس څه کوي؟ ریسیو کوي. نو دلته زموږ سره په سکین کې څه دي؟ زموږ سره ریسپټرز دي یا په هینډ کې ریسپټرز دي. هغه ریسپټرز دا سټیمولس څه کو؟ دا ریسیو کو. صحیح ده؟ ډیټیکټ کو. اوس زموږ سره په دې هینډ کې یا په دې فنګر کې زموږ سره څه دي؟ دلته زموږ سره دي سنسري نیوران. څه دي؟ سنسري نیوران. دغه کلیکټډ انفارمیشن سنسري نیوران چرته ویوړل؟ سنسري نیوران دا ویوړل که فار ایگزامپل اوس زموږ سره ټچینګ ا هارډ آبجیکټ یا چې کله زموږ سره هینډ چې دی یا فنګر د نیډل سره ولګي نو دا چونکې څه دي؟ دا زموږ سره بیلو هیډ ریجن دي. نو سنسري نیوران چرته میسج ویوړو؟ سنټرل نروس سیستم ته. او په سنټرل نروس سیستم کې چرته ویوړو؟ سپاینل کارډ ته. چرته ویوړو؟ سپاینل کارډ ته. کلیر شوه؟ اوس په سپاینل کارډ کې تاسو ته خبره شوې وه په سپاینل کارډ کې زموږ سره څه دي؟ په سپاینل کارډ کې زموږ سره دي اسوسیټیو نیوران یا زموږ سره دي انټر نیوران. څه دي؟ انټر نیوران. صحیح. دغه چې دي زموږ سره انفارمیشن کوم چې سنسري نیوران راوړي دي نو سپاینل کارډ صحیح په سپاینل کارډ کې اسوسیټیو نیوران یا انټر نیوران هغه دغه انفارمیشن څه کی؟ دا انفارمیشن پروسسډ کی. څه کی؟ پروسسډ کی او د انفارمیشن د پاره ریډي کی. کلیر شو؟ بیا د اسوسیټیو نیوران میسج چاله ورکی هغه پروسسډ انفارمیشن ورکی موټر نیوران لا. چاله ورکی موټر نیوران لا. صحیح. بیا موټر نیوران چې دی زموږ سره میسج چرته راوړي؟ میسج زموږ سره راوړي افیکټرز ته. چرته راوړي؟ افیکټرز ته. کلیر شو؟ اوس زموږ سره په دې کیس کې چې کله فار ایگزامپل په فنګر سره نیډل ټچ شو یا فار ایگزامپل هارډ آبجیکټ د لاس سره ټچ شو په دې کې افیکټر څه دي؟ افیکټر زموږ سره مسلز دي. څه دي؟ مسلز. نو مسلز چې دي هغه زموږ سره څه شي؟ مسل زموږ سره کنټریکټ شي. مسل څه شي؟ کنټریکټ شي. او هینډ چې دی هغه زموږ سره څه شي؟ هینډ زموږ سره ویدډرال شي. ویدډرال مطلب دی هغه واپس چې دی داسې څه شي؟ واپس راښکودی شي. صحیح. انفارمیشن اوس موږ سره چینج راغی سټیمولس ریسپټرز ډیټیکټ کو. سنسري نیوران میسج سپاینل کارډ ته راوړو. سپاینل کارډ چې دی هغه پروسس کو. پروسسډ انفارمیشن موټر نیوران له ورکړل. موټر نیوران چې دی هغه راوړه افیکټرز ته. افیکټرز په دې کیس کې مسل سیز دی. مسل سیز چې دی هغه کنټریکټ شو او هینډ چې دی هغه څه شو؟ هینډ ویدډرال شو. واپس چې دی هغه څه شو؟ راښکودی شو. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا اوس زموږ سره ریسپانس شو. کلیر شوه؟ اوس تاسو ته ما د ریفلیکس ارک خبره وکړه. ریفلیکس ارک ما څه ته وی؟ ریفلیکس ارک ما وی چې زموږ سره پاتوی اپ نرو امپلس وچ کمپلیټ ا ریفلیکس اکشن. دا زموږ سره یو ریفلیکس اکشن دی. صحیح. زموږ سره نرو امپلس چې دی هغه د دې ځای نه سټارټ شوي دي داسې. صحیح. دې ځای نه سټارټ شوي دي. سپاینل کارډ ته راله موټر نیوران دغه شانتې افیکټر. صحیح. نو دا پاتوی د نرو امپلس کوم چې زموږ سره یو ریفلیکس اکشن کمپلیټ کوي دې ته څه نوم وایي؟ This is called reflex arc. This is called reflex arc. دې ته څه نوم وایي؟ reflex arc. کلیر شوه؟ اوس تاسو اکثر سوچ به کړئ ابزرویشن کې به تاسو راغلی چې فار ایگزامپل د چا په فنګر کې نیډل لاړو یا فار ایگزامپل هارډ آبجیکټ سره لاس ټچ شو یا فار ایگزامپل څوک په لاره باندې رواني او د هغه د خپې سره چې دی فار ایگزامپل میخ چې دی یعنی غنه چې دی هغه ټچ شي نو د چې دی ریسپانس شو کړی لاس چې دی واپس راښکو دی خپه چې دی هغه یې چوته کړي. صحیح ده. او پین چې دی یو ځای درد وکړو یا فار ایگزامپل یو ځای چې دی هغه وسوځېدو نو دا دته وروسته فیل شي. صحیح. نو دا ولې ګورئ دا ځکه چې زموږ سره د پین دپاره صحیح یا فار ایگزامپل یو ځای وسوځېدو د هغې دپاره زموږ سره کم سنټرز چې وي هغه په کوم ځای کې وي؟ هغه په برین کې. نو سپاینل کارډ چې دی هغې مطلب ریفلیکس اکشن کمپلیټ شوی او سړي ته وروستو چې دی پته ولګي چې زما لاس سو دی او که نه دی سوی یا فار ایگزامپل نیډل زما ګوته چې ده خوږ کړې ده او که نه ده خوږ کړې. صحیح ده. نو ایگزامپلز ما تاسو له درکړه. ایگزامپل یو موږ ایکسپلین کو ریټریکټ آف هینډ وایل ټچینګ ا هارډ آبجیکټ. هارډ آبجیکټ د ټچ کو او تا لاس چې دی هغه څه کو واپس راښکودو. دا د څه ایگزامپل دی؟ د ریفلیکس اکشن ایگزامپل دی. یا فار ایگزامپل بلینکینګ آف آیز. صحیح. فار ایگزامپل زموږ سره آی ده او دی آی ته فار ایگزامپل یو سیز چې دی هغه څه دی را روان دی. صحیح ده.
نو ډایرکټ سترګې چې دی اټومیټیکلی سترګې څه شي اټومیټیکلی سترګې چې دی هغه بندې شي. نو دا زموږ سره د ریفلیکس ایکشن اگزامپل دی. نو د ریفلیکس ایکشن اگزامپلز صحیح د ریفلیکس ایکشن اگزامپلز یو ما تاسو ته وی ریټریکټ اف هینډ وایل ټچینګ ا هاټ آبجیکټ دا زموږ سره بیلو هیډ ریجن دی بیلو هیډ ریجن او دا زموږ سره د دې کنټرولینګ سنټر څه دی کنټرولینګ سنټر زموږ سره د دې دی سپاینل کارډ. بل زموږ سره د بلینکینګ اف آیز دا زموږ سره څوک کنټرول کوي دا په هیډ ریجن کې دی دا زموږ سره اټ از انډر د کنټرول اف برین دا څوک کنټرول کوي برین. امپورټنس څه دی امپورټنس زموږ سره دا دی چې اټ از امپورټنٹ فار د سروایول اف ان انډیویجوال د یو انډیویجوال د یو انسان یا د یو فرد یو ارګانیزم دپاره زموږ سره د هغې د سروایول ژوندي پاتې کېدو دپاره ریفلیکس ایکشن چې دی هغه ډېر زیات څه دی امپورټنټ دی. لکه فار ایگزامپل ریفلیکس ایکشن نه کېدی صحیح ده نو یو کس چې دی هغه لاس به د هاټ آبجیکټ سره ګرم سیز سره لګېدو نو لاس به یې مکمل څه او ده ته به روز چې څنګه برین ته میسیج تللی وی هله به د لاس دې خوا کو صحیح. یا فار ایگزامپل نیډل شو میخ شو هغه به ښه پوره چې دی هغه لاس ته نقصان چې دی خپې ته نقصان رسولی و چې کله برین چې دی هغه میسیج ریسیو کړی وی بیا به د هله چې دی څه ریسپانس شو کو نو د سروایول دپاره څه دي دا ډېر زیات امپورټنټ دی. کلیر شوه. بل زموږ سره هیلپ اس ټو پروټیکټ اس وداوټ اور وش صحیح ده زمونږ پروټیکشن کوي او زمونږ وش پکې هغه پکې نه انوالو. لکه فار ایگزامپل یو کس دی د هغه په لاس چې دی هغه د یو ګرم سیز سره ټچ شو نو که فار ایگزامپل د وش پکې انوالو وی د سوچ کولی چې لاس دی خوا کم دی خوا نه کم صحیح ده نو په دې کې به ټایم هم ډېر لګېدو بل چې دی د نقصان رسیدو د هغې چانسز به مو نو دا زمونږ پروټیکشن کوي وداوټ اور وش صحیح. ټاپک ډېر زیات انټرسټینګ دی ایزي هو دی تاسو یې وګورئ څه پرابلم یې خپل کوېسچن وکئ او نن دپاره ستاسو یو اسان شانتې هومورک دی هومورک دا شو یو اگزامپل ما تاسو له په بیلو هیډ ریجن درکړی یو مې په هیډ ریجن کې درکړی دی صحیح ده تاسو به داسې چل وکئ چې دوه اگزامپل د ریفلیکس ایکشن به ورکئ صحیح د دوه اگزامپلز به ورکئ د داسې ریفلیکس ایکشن ویچ آر انډر د کنټرول آف برین کم چې زموږ سره برین کنټرول کوي او دوه ریفلیکس ایکشن اگزامپلز به ورکئ کم چې زموږ سره سپاینل کارډ چې دی هغه کنټرول کوي صحیح ده دا ستاسو دپاره هومورک شو. تھینک یو فار واچینګ.